کرزي په دومره میاشت باندې موږ جهاد شروع کړی ده او جهاد مې د هغو تجارانو په همکاري باندې شروع کړی ده چې هغه تجاران دلته په کابل کې اوسېدل. د افغانستان ټول تجاران دا په جهاد کې د موږ محسنین دي او سخت احسان یې راسره کړی ده. دا د ما له یاده نه وځي، دا د جهاد خاطرې دي. د جهاد دوم کالو سخت شرایط خو په هغه وخت کې خو تاسې ټول اکثره د سنګر مجاهدین امکانات مو نه درلودله. په ډېره پریشاني کې مو دا جهاد شروع کړی و په توکل محض باندې. له دغه باغ قاضي نه د موږ د لوګر یو تاجر راغی، تلیفون یې راته وکړ. خو هغه سخت شرایطو راسره کېناستی نه سوی، شپه یې نه سوی راسره کوی. مولوي صاحب چېرته یې؟ ما ورته ویل زه د ممی په قلعه کې یم. ممی قلعه د موږ په برکي کې یوه ولسوالي وه. یو چینایي موټرسایکل راسره و چې هغه هم ډېر زوړ و پرسوده و، په هغه باندې روان وم. دغه تاجر په تلیفون کې مې ساحه ورته وښودله، دی داسې را روان و. په یوه خلطه کې 2 لکه افغانۍ ایښې وې. 2002 کال ده، په توره خلطه کې. دومره وخت یې هم نه درلود چې له دې موټر نه راکته شي. وایي ځکه ما به څوک وویني بیا د کابل په ښار کې زه نسم اوسېدی. نو داسې په دې موټرسایکل باندې زه روان وم. دا د ده موټر شیشه یې راټیټه کړه، 2 لکه روپۍ یې ماته راکړلې. نو ما په لوګر کې چې جهاد شروع کړی ده، هغه باشندگان چې په کابل کې وو، ملي وو، اسلامي احساس ورسره و، د جهاد جذبه ورسره وه. د هغه په مالي مرسته باندې ما جهاد شروع کړی ده. دا خو ضرور نه ده چې ټول به په سنګر کې مجاهدین وي. یو تعداد به د سنګر جهاد کوي، یو تعداد به مالي مرسته کوي، یو تعداد د موږ د تاسې علما او خطیبانو چې د منبر له لارې نه به د دین احکام خلکو ته رسول. دا ټول مجاهدین دي. منصوصي حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام موجود ده. نو اوس به داسې نه کوو چې موږ تاسې د سنګر جهاد کړی ده او په دې نورو باندې په ټولو باندې بس چلیپا راکش کوو. نه نه، نو دا کابل ملت هم یو مسلمان مجاهد زورېدلی ملت